السلام علیکم ملګرو نن خبره کوو په بنظیر انکم سپورټ پروګرام په حواله سره کوم لاچار او بیوسه خلکو ته چې د حکومت د طرفه د بنظیر انکم سپورټ پروګرام په حواله سره کومې پیسې ملاويږي په هغه کې اکثره د سرکاري ملازمین چې دي نو هغه هم دغه پیسې چې دي نو هغه زنانو ته چې دي د نن مخکې ملاوي شوي دي اوس په هم ملاويږي نو حکومت پاکستان دا فیصله کړې ده چې یاره دغه حق چې دی نو دا د چونکې د غریبو خلکو دی د دې وجې نه هغه سرکاري نوکران چې هغو زنانو ته دغه پیسې ملاو شوي دي نو هغه به په تنخواه کې د هغې نه کټوتي کېږي او په بعضو ځایونو کې هغه کټوتي چې دی نو هغه شوې ده. اوس هم څه خلک چې دي نو هغې چونکې سرکاري نوکران دي او اوس هم هغو ته هغه پیسې ملاویږي او هغو د دې خبرې نه خبر دي خو بیا هم هغو چې دی نو په دغه پیسو باندې بیخي ځان چې دی هغه غلی کړی دی. نو یاد ساتئ چې دا د هغه بېوسه خلکو دپاره دي د کومو خلکو چې بیخي وس نه کېږي. نن کې سروې داسې شوې ده چې په هغې کې ډېر بېوسه خلک پاتې شوي دي او ډېر داسې خلک دي چې هغه د دې اهل نه دي خو بیا هم هغو دغه پیسې چې دي نو هغه اخلي. هغه به هر حال نو سروې کېږي دوباره چې دی نو هغه خلک چې دي نو د چا کارډونه چې دي هغه بلاک کېږي او د چا کارډونه چې دي نو هغه ریاکټیو کېږي. خو زما پیغام چې دی نو د هغه خلکو دپاره دی چې څوک سرکاري نوکران دي نو مهرباني وکړئ که تاسو اوس هم دغه پیسې اخلئ نو دغه بنظیر انکم سپورټ پروګرام دفتر ته راشئ او دغه پیسې چې دي دا خامخا بندې کړئ ځکه چې دا به سبا ستاسو نه یو خو ریکوري کېږي او دویمه خبره دا چې دا به تاسو د دې حساب چې دی هغه به هم ورکوئ. نو دا چونکې پر دې حق دی په دې باندې اکثر څه خلک چې دي نو هغه ډېر زیات خفه دي نو خفګان په دې ځکه نه دی پکار چې دا د دغه غریبو خلکو حق دی پکار ده چې دغه خلکو ته ملاو شي او په تاسو باندې خو دې باندې غټ رقم کړی دی چې تاسو د سرکار نوکران او تاسو ته څه نه څه معاوضه چې دا نه ملاویږي په دې باندې بالکل خاطر مه درنوئ دغه پر دې حق چې دی هغو ته واپس کړئ او چې څوک هم د چا نه دغه کټوتي کېږي نو ډېر په خوشحالۍ سره چې دی نو دغه قبوله کوي ځکه چې که فرض کړه نن تاسو نه دغه کټوتي ونه شي نو سبا به هم خدای پاک تاسو نه د دغه خلکو چې دی نو تپوس کوي دغه د بېنظیر کمې پیسې چې تاسو اخلئ د ستاسو دپاره مکمل چې دي نو حرامې دي دا په تاسو باندې د دې چې دی نو هېڅ قسم دا ستاسو دپاره حلالې نه دي ګو که د پاکستان د خزانې دي خو د پاکستان خزانې چې دا هم الله پاک چې دی نو د دې به د هر انسان سره چې دی نو د وس مطابق چې دی نو هغه حساب کوي. مونږ اکثر دا الزام لګوو چې دا حکومت چې دی نو دا کرپټ دی دا حکومت چې دی دا کرپټ دی خو مونږ چېرته هم دا سوچ نه دی کړی چې مونږ د خپل وس مطابق مونږ څومره کرپټ یو مونږ څومره کرپشن کړی دی. یو سړی که فرض کړه د هغې څونه وس کېږي د هغې په خپل دفتر پورې د هغې د خپل لاس پورې هغه څونه کرپټ دی نو که چېرته مونږ په ځان باندې په خپله سوچ وکړو او د ځان نه هم شروع کړه نو دغه کرپشن چې دی دا به مخکې اټومیټیکلی چې دی نو دا به بندېږي. نو د خصوصي طور سره زما دغه د سرکاري خلکو ته هرې محکمې سره دي او اوس هم دغه پیسې اخلي نو مهرباني وکړئ په خپله درخواست ولیکئ او هغه دغه دفتر کې ورکړئ چې زه د دې پیسو دپاره اهل نه یم. کم خلک چې پیسې مخکې اخیستې دي اوس دې کټوتي کېږي نو هغه خلک چې دي هغه دې مهرباني وکړي په دې باندې دې بالکل نه خفه کېږي ځکه چې دا یو پردی حق یا یو پردی قرض و تاسو هغه قرض چې دی هغه واپس ورکوئ. نو پکار ده چې مونږ د خپلې حصې کومه چې زمونږ نه کېدی شي کومه چې زمونږ په لاس کې نو چې مونږ هغه خپلې حصې کار چې دی هغه وکړو مخکې سیسټم چې دی نو هغه به په خپله چې دی ورو ټیک کېږي. ډېره مننه ډېره